سورة الحشر أتبسم سفرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. سبح تسبيح بياني لله دا الله دفاره ما هغتسه في السماوات چې په اسمانو کې دي وما هغتسه في الارض چې په ځمکه کې دي وهو العزيز الحكيم وغا الله غالب بیا او د حکمت والا دی. هو الذي خدای پاک غزاته اخرج الذين چراوي سره هغه خلق كفروا چې کفر وکړي من اهل الكتاب لاهل كتاب ځخه من ديارهم د دوی له کورو ځخه لاول الحشر دا اول اجتماع پر موقع باندې ما ظننتم دوی دا ګمان نه کولی ان یخرجوا چې دوی براوځي وظنوا او دوی دا ګمان کولی انهم چې بشک دوی مانعتهم دوی لره بچاول والا دي حصونهم د دوی قله من الله لا پاک ځخه فآتاهم الله فصبرال خدای پاک دوی لره من حيث لغه طرفه لم يحتسبوا چې دوی ګمان نه ولي وقذف واچولي في قلوبهم د دوی پزړو کې الرعب يخربون دوی خرابوله بيوتهم خپل کورونه بأيديهم فخذ الاسوباني وأيدي المؤمنين او د مؤمنانو خلاصوباني فاعتبروا فاستي سوچ وکي يا اولي الابصار د عقلو خوندانو ولولا كثير داسنوه ان كتب الله چې پاک مقرر کړله عليهم پر دوی باندې الجلاء جلاوتني لعذبهم البتو دوی ته عذاب ورکړی و په دنیا کې ولهم او د دوی لپاره في الاخره عذاب النار په آخرت کې د اور عذاب دی. ذلك دغه بانهم فدا سبب چې دوی شاق الله ورسوله دوی مخالفت وکړي د الله او د الله د رسول غا ومن يشاق الله او کوم څوک د الله مخالفت وکړي فان الله شديد العقاب پس نو بشک الله پاک د سخت سزا والا دی. ما قطعتم هغه چاته کاټوي ملینه لا کجور زخه او ترکتموها یاتی دا پرېږدي قائمه ولیړي على اصولها پر خپلو جړو باندې فباذن الله پس نو د الله په حکم باندې وليخزي الفاسقين او د دې لپاره چې رسوا کړي فاسقان. وما هغه افاء الله چې راګرځي الله پاک على رسوله پر خپل رسول باندې منهم لدوی ځخه فما اوجفتم فاستین دي زغلولي عليه فراغ باندې من خيل آسان ولا ركاب او نوشان ولكن الله پاک يسلط مسلط کیا رسوله خپل رسولان على من يشاء فرچا باندې خوششي والله على كل شيء قدير او الله پر هر څه باندې قدرت والا دی. د دې سورۃ کوم د سورۃ الحشر کتاب لا بیداره ها ولې چپسو او بیداره د دې سورۃ کوم د سورۃ الحشر معنا دراجمه کېدل صحیح ولا چون کې په دغه کم د اجتماع خبره د دراجمه کېدل خبره ده صحیح ولا نو اول اور د دې سورۃ ته د آیاتو تر په ځاندلو باید سړی هغه پس منظر لر سر په خلاص کې نو بیا ورسره په دغه آیاتو باندې سر خلاصيږي. نو اصل مجلس دا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مخه مکه شریف د هجرت راوکې را مدینه شریف لره نو د مدینه شریف ماحول دا تراولي چې دلته دوی غټ قبيله پرته ولي اوس خزرج صحیح الواړ غټ قبيله ولي له وختو د پاپس کې بجنګونه ورسره یو د بل سره مقابله ولي مړي ولا سو کلونه د خدای په خپل پاس کې څه ول سره دښمنیان ولي او دالته یو بل قبيله هغه د يهودو غفرتا ولا د يهود
دا اوس او خزرج چې د اوله وار د مدینې خپل خلک دا له یمنه څخه راغلي وو 1000 کاله د کومه ځای راغلي وو دا له یمنه څخه راغلي مدینې شریف کې آباد شوي اوس او خزرج او دویم دا یهود ولا یهود د شام او د فلسطین څخه راغلي ولا د اهل کتاب ولا له دغه سره تورات شریف موجود ولا د دې سره یو شی نه ولا د عام عرب ولا دا اوس او خزرج صحیح ولا نو ځکه دغه بدمعشي هغه چمونه پر کوله ولې دولتمند هم ولا دغه یهوده دا سودګر هم ولا لوی لوی تجارتونه به ولا لوی لوی بزګري به ولا لوی لوی ځکه به ولا کاشکاری به ولا او علم هم له دوی سره ولا تورات په دوی کې ولا د شام د فلسطین څخه راغلي او د انبیا او اولاد او يهود صحیح ولا نو ځکه د اهل کتاب ته ویل کړي الله رب العزت اهل کتاب ته ویل دي دا د يهود درې قبيله ولا بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع صحیح ولا دا دریم څلرم ځای یهود په خیبر کې پراته خیبر لږ ډیری و دا د دې باندې خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مدینه شریف لرالی نو اوله واره دلته میثاق مدینه وکړي میثاق مدینه دا دی چې دا د کرد قبایلو د لولي مسرا پیغمبر استاسر راجمه کړه او قرار په افاس کې خپل معاهده وکړه او هغه باندې دسخطونه وسوله معاهده دا ولا چې کې د خاطر مختلف مذهب ولا سره وس په مدینه شریف کې نیمه اهل کتاب دي لکه يهود نیمه اوس خزرج دي چې په خالي د عربو پر خپل ادیان باندې د مشرکین د شرکونه کې د بت پرستیان کې او نیمه د مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دي د پیغمبر اسلام تیراسی چې یو معاهده سره وکړه هغه معاهده ده چې یو د بل په مذهب بکار نه لرو یا د بل په مذهبي معاملات وکړ نه سره خپل مذهب قابل خپل مذهب کې بل خپل مذهب کې صحیح سره ها سیاسي تور راسي موږ یو معاهده سره وکړه که پر مدینه باندې چا حمله کوله په ګډه باندې به مقابله کوي په شیخ مصر خلاص وري که پر مدینه شریف چا حمله کوله بیا به دا نه ګورو چې مسلمان دی يهودي دی او اوس دی خزرج دی و دوی ته به نه ګورو بلکې اجتماعي تور به موږ د مدینه دفاع کوله او سره به جنگ کوو دا یو او دویمه معاهده ده چې موږ کله یو چا سره جنگ لګیدي د هر قبیله د یو چا سره جنگ لګیدلې نو دغه دویم ده چې موږ سره وسو دا به دغه د باندې سړي مدد کوي تعاون باندې دا دویمه خبره سر خلاص صحیح سره دویم شیخ ستاره دی چې مثال په د ملک لاره چاله بل چا سره جنگ لګیدلې حالات خرابېدل نو دا چا سره جنگ ولې د بل د لپاره ضروری ده چې لغه د باندې سړي سره لاغه سره به د مددونه نه کوي دا تعاون به نه کوي دا سره نصرت نه کوي صحیح سره ده او دا په خپل ځای پرېږدي و دې ته ول کړي میثاق مدینه ګرد سخطونه پروت بالکل صحیح د دې بعد په يهودو کې دا قبيله د بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع پر خپل ځای باندې راځي هغه خپل واقعیات دي دا بنو نذیر چې کومه قبيله ولا دا ډېر بیکاره قبيله او ډېر بیکاره خلک شیطانان منافقان خلک ویاله ول يهود بیا د دوی مصر لکعب ابن اشرف د دوی مصر څوک لري كعب ابن اشرف دا د خپل يهودیت غټ عالم مولي او شاعر مولي او لوی دولتمند سرمایدار ولې دا سودي کاروبار ولې پر دنیا باندې كعب ابن اشرف صحیح ولا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن ولې د اسلام او د دین ډېر دشمن ولې نو دای با قاعده را ولیار شولې لاړې مکه شریف لره ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ایمان نور وړي دا د مکه شریف د خلکو مصر ولې مخالفت جنگ د پیغمبر اسلام د مکه د خلکو سره صحیح ولا نو دایل تورلې واغه ته ویل چې تیراسي په مدینه شریف باندې حمله وکړي موږ شاو خانور قبایل هم د سرکټ ملګری کړي دي نو موږ هم د دنیا خاص خستې ملګری وکړو قرار پر مسلمانانو باندې حمله وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حمله وکړو نو درسه به اسلام بیخ وکړ دغه شرک مخالفت را لري کنه را لري نو ځکه دا اوله غداري ولا د چاغه د کعب ابن اشرف هغه چې ولا هغه چې مذاقونه کوي د نشي بس تیر بالله وسه باقاعده را له کعب پر دو باندې سرویخ کسان د مرګري وسره کړو يهودا نو قرار کعب پر دو باندې لاسونه سره ونی ولا چې بس قسم دي تاسو چل تراسم مخام خاصه ملګری کوو او پټي اسلحه مول را واسه ول اسلحه مورګه د خوراک سامانونه ولې لیکي هر شی و د مکه شریف راته روښه ولا چا کعب ابن اشرف او دا بنو نذیر قبیله سیسله دا یو او بل دغه سړی چې کوم د کعب بن اشرف دا راولیار سولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وای کوله مزمت یې کوله صحابه کرام او صحابيات او مشاعر سړی ولې ځکه غلط شعرونه دا به ویلا صحیح سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وته ول ما بلدغه څوک خلاص دا کعب بن اشرف څخه به څوک خلاص کې محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام په شدو باندې ورور دی دا صحابي هغه ولاړ د شپې کعب بن اشرف قتل کړی دا مردار صحیح دا یو لدی بعد دلته معاملې دا پیرس صلی عمرو بن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ صحابي دی هغه یو خاطر وتلی ولا یا لته دوه کسان ولا د داخله د دشمنان د امر باندې کې کړل دوه کسان قتل کړل د صحابي قتل کړل ورته چالات معلوم سره هغه معاهد دی ان لاوس معاهده کول څنګه نو پیغمبر اسلام د خود پر مر باندې خون بهاده دیت به ورکو د خاط بد وسو وشه نو دا چې کوم خاول ور معاهده سره څنګه د چې کدا تر معاملې پیاده پیښېدله بیا به دا تر تاوانونه په ګډه باندې سره
څه کوه دا پرې کوه. نو ځکه اوس شاوخوا چانده شروع شوله د دیت غږ د عمرو بن امیه زمري رضی الله تعالی عنه قتل کړی دي 2 قتل یې کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې ولاړې بنو نذیر له بنو نذیر دا پر 15 میله باندې د مدینې شریف په مشرق طرف پراته وو. په څو میله باندې 15 میله باندې مشرق طرف تر مدینې شریف څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې از موږ د معاهدې مطابق مرسلی قتل کړی دي 2 قتله. نو ته اوس خپله چانده را جمع کړي او دې ورته لازم پلان کې کور هغه ځای کښېنه. پیغمبر صاحب چې په کوم ځای کښېنول لوړه خوا څخه هغه پخوا چې به دا مچن ولا د مچن دا لویه ډبره دا لوړه ایشکه دا پر راغړوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خدای پاک له طرفه وحی ورالې ول زر ولاړ څه پیغمبر صاحب زر ولاړ کړی. نو دوی دغه مچن دا علاقه هغه دغه صحیح شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده راغی مدینه شریف لره دا شش د احمد ډیر لوی غداری وکړ زما د قتل کوشش وکړي دا او بل د غزوه خندق په واره باندې یا خندق پیشن تمام عرب سره راجم وسوله راجم وسوله. نو په مدینه شریف باندې چړای وکړه. نو پیغمبر اسلام باقاعده لوی کډای وخندل د کافرانو د دشکور څخه بچاو د لپاره. دغه خلک بنو نذیر راولې سپټ دا غوسره ساز باز وسلې ورکول دي اړ مرشوله دا غوسره شکول صحیح سره. نو پر هغه مونږ ولسوله چې ونیول سوله. نو دغه بعد کومه غزوه خندق خلاص ولې نو پیغمبر صحابه ته ویل پیغمبر سره علی زرا وکړه جبرائیل امین دوی ماراد څه کوي د خدای پیغمبر تابع اجرا وکړل زغره اشتروسته فرشتونه د کښې ول څه وکړو په نذیر باندې چړای دي شاله صحیح سوله. صحابه کرام روان سره پیغمبر اسلام علیه وتی بولار په نذیر باندې حمله صحیح سوله. ورلا الله چې ورله درې هفته دوی ما سره کړی و څو وخت درېته لوی قلعه جوړ کړی ګول دولتمند خلکو د زمانه. نو قرار د دوی د ښکارو د قلعه به موږ بچاو کې نو 3 هفته چې کوم وخت دوی نه راوتله د باندې نو پیغمبر اسلام د کجوري وراره دا دوی درخت دي بزګر خلکو ګرځه مقرر کجوري وراره کړي دوی را شواس شیخ قسم جو املاک کې د نقصانونه ورسوله او خدای پاک مخته تذکرہ روانه ده. نو قرار چې رسولي نو معاهده دا وکړه چې بس موږ سرونه په امان موږ زودر زخه دا شموږ ځکه جایدادونه شان دا ګټې ته درپاته او دا معاهده ده چې پیغمبر اسلام کوم څه در سرولای هغه یوس څونه سامان چوړلای شي یوس دای رسمون خلک ولا نو دونه په دې کورو کې وګرځیدل او وګرځیدل چې اخر د دروازې او کړکۍ او چتونه دغه اعلان بس پر سواریانو باندې ځان سره چوړل هغه سره یو ولا نو کله دغه ځکه او دغه باغونه او د شان مال غنیمتونه بیا هم دا صحابه کرام ته پاتې سره پیغمبر اسلام هغه مهاجر صحابه او تورکله انصار د دوی لغه بوج ځخه خلاص ول چې انصار بار شي ورته کړو هغه انصار صحیح سره دا نو اوس دغه تذکره ده. الله رب العزت فرمایي سبح لله تسبیح بیانې د الله لپاره ما هغه څه په سماوات او ما فی الارض هغه څه په ځمکه کې دي او په هغه څه په اسمانونو کې دي و ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. الله فرمایي یو شی هم داسې نشته چې هغه د الله تسبیح نه بیانې لیکن ته نه پپیږي ته نه پپیږي د کوم سورته په اول سر کې دا سبح را یا یسبح را د ډیر سورته په اول سر کې و دوه سورته تل کې مسبحات و دا څه ول کېږي پیغمبر صاحب په مقصد پرې وتلې نو دا مسبحات به تلاوت کوله. وهو العزيز الحكيم الله غالب دی او د حکمت والا دی. هو الذي الله غزاته اخرج الذين شراوي استلغ خلق كفروا چې کفر وکړي من اهل الكتاب الى اهل الكتاب دغه يهود شي بنو نذير من ديارهم د دوی له کورو دخل کورو راوایسته هغه معنی هغه محلونه هغه کلاوي هغه قلعه چې دوی شایسته جوړ کړی ولې لیکن د الله او قدرت ته وګوره چې الله له خپل کورو راوایسته الله غزاته لاول الحشر دا اول حشر پر وخت باندې اول اجتماع پر وخت باندې نو دا اول اجتماع ځکه چې د مسلمانان اولنۍ لشکر ولې اول جنگ ولې نو ځکه الله اول الحشر ورته ویلي صحیح سره. دویم بیا د خیبر پر موقع باندې پر يهود باندې کوله هغه ته حشر ثاني ویل کېږي. دریم بیا حشر ثالث د قیامت پر شین سره سره جمع کېږي حشر ثالث. الله فرمای ما ظننتم سیدا ګمان نه ولي ان يخرجوا شدي براوزي یو څنګه راوزي دونه زورور دونه جنگجو خلک او دونه دولتمند خلک دونه د اثر رسوخ خلک لیکن خپل کورونه پرېښل د باندې راوتله. الله فرمای ستین دا ګمان نه شدي براوزي وظنوا او د دوی خپلم دا ګمان ولري د دوی يهودو انهم مانعتهم حصونهم چې د دوی قلب دوی له بچاول والا دي دوی په خېپه خېله ډبرو لوی قلعه جوړ کړی وي او دا به موږ بچاو کړي کنه هغه نقل بچاو من الله لله پاک ځخه فاتاهم الله فسورالي الله پاک من حيث لم يحتسبوا له طرف چې دوی ګمان نه ولري الله ورالي اند الله عذاب ورالي د الله عذاب اصحابو په شکل کې پیغمبر اسلام په شکل کې الله رب العزت په دا دنیا کې چا سزا ورکړي او چا دې ډایرکټ ورکړي څه طرح د اسمانه ډبرې پر نازلې کې زلزله پر ودا ونی مسخه کې قحط ورا ولي بل یو مصیبت ورپی دا ډایرکټ عذابونه دي او کله کله خدای پاک د مسلمانانو په ذریعہ باندې مسلمانانو په مسالت کې نو دا چې دی الله رب العزت فرمایي چې الله ورالي دوی له دا الله عذاب ولید د اسلامي لشکر په صورت کې الله فرمایي دوی ګمانم نو یو دم صحابه پر ور شاو خادي ما سره کله
وقذف في قلوبهم الرعب د یهودو په زړو کې الله پاک رعب ور واچولی چې دا خو درخت ګرد راره کړې نو به تر څو پورې اوس موږ بچاو سو نو ځکه یې زړونه واچوله زړو کې رعب ولوېدلی یخربون بیوتهم بایدیهم الله فرمایي ته دې سوچ وکړئ هغه قلعې هغه کورونه هغه کلاوې هغه مینې چې دوی په خندو جوړې کړي ولې په خپل لاس یې خرابولې په خپل لاس یې کړکیانې دروازې روشندانونه او بلې اوسانه ګرځي ډاکټره ده وړلې الله فرمایي یخربون بیوتهم دوی خرابول خپل کورونه بایدیهم په خپلو لاسو و ایدي المؤمنین او د مسلمانانو په لاسو چې مسلمانانو قبضه کړې نو مسلمانانو ونیولې الله فرمایي خپل کورونه خرابوله فاعتبروا يا اولي الابصار پس نو سبق ځینې واخلي دغه درس واخلي یې د عقلو خاوندانو نو انسان چې سوچ ویاوه چې بد عقیده بد عمل بد اخلاق بد کارونه بد اعمال پای څونه بد لري انجامه څونه بد لري یهود ولا هغه د زمانه اهل کتاب د انبیاء اولاد ده دولتمن تر ګرد دنیا غټ دولتمن جنگجو د ګرد دنیا غټ جنگجو منظمه قوم له وخت راغلی لیکن صحابه په خلاص باندې خدای پاک هغه تعالی ذلیل کړه په خپل تیز د قرون سره نړوله چې خاتمه سر په سایه کې صحیح ولا الله فرمای فاعتبروا فاصل صحت واخي يا اولي الابصار اذا عقلوا خوندانو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لا فرمای دا وسم شو سره وکړه پر جلاوطنی باندې چې بلار بل خاطر بلار بار ولا خدای پاک چې دا جلاوطنی نه وای بل به مسخ عذاب راځي ولولا ان كتب الله كثير خدای پاک نو مقرر کړی عليهم پر دوی باندې الجلاء جلاوطنی کدا خدای پاک نو پر مقرر کړی لعذبهم في الدنيا په دنیا کې ودی ته بل عذاب ور کړی وای ولهم في الاخره عذاب النار او د اخرت پر ځای د ور عذاب ولي ذلك بانهم دا په دی وجه دوی شاق الله ورسوله دا الله او رسول مخالفت وکړي ومن يشاق الله دا به الله قانون کوم څه دا الله مخالفت وکړي فان الله شديد العقاب پس الله به سخت سزا ولا دی ما قطعتم من لينه بیا اوس صحابه کرام ته پیغمبر اسلام طرف حکم وصول الورثي دا درخت وراره درختیا او د دنیا خلک ګرځي باید درخت څنګه راکولې املاک ته څنګه نقصان رسولي شنه درخت شنه باغونه دا نو څنګه ارکی نو دا جوابونه دادي چې دا جنگي صورتحال دی په جنگي صورتحال کې چې کوم کوم سره ودرېدل هغه انسانانو کې کړی دا تر پرې مال څه شي دي ستر رعب بر باندې پریوځي نو هغه رعبونه خلک ور باندې اچي نو دلته الله فرمایي دا تیج دا کار کړی دا خدای نشي په خپل وکړي بلکې دا د الله حکم ولې پیغمبر درته ویل پیغمبر د الله حکم وته ته بیان کړي نو الله فرمایي ما قطعت ما چاپی کاټولې من لینه لینه ول کوي وکجرته د خرما او ته نو تی چې خرماوي کاټولې او ترکتموها على قائمه على اصولها یا تی دغه خرماوي پر شاولې د په کور جوړو ولېړي یعنی کومه کاټولې کومې چې پر شاولې د په کور جوړو په کور ډډو ولېړي خبي اذن الله پس د الله په حکم په چې باندې یعنی چې کاټولې مدام د الله حکم دی چې دا پرېږدي صدام د الله حکم دی ولي يخزي الفاسقين او د دې په ذریعہ باندې الله پاک شرمنده کې رسوای کې فاسقانه نو دغه يهوده د دې دغه غرور خدای پاک له باتولې د سر په سترګو ته ګوري خلک د درخت ور کاټي د خرمای ور کاټي الله دوی ذلیل کوله دوی پر رسوا کوله وما افاء الله على رسوله او هغه چې خدای پاک راګرځي پر خپل رسول باندې بیا دغه جیدادونه ګر مسلمانانو باندې تقسیم سره پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام ته دا تقسیم سره الله فرمایي دا پر صحابه راګرځي وما افاء الله او هغه چې الله راګرځي على رسوله پر خپل رسول باندې منهم لدوی ځخه فما اوجفتم عليه من خيل فوقت آسان نه دي زغلولې ولا ركاب او نه قشان ولكن الله يسلط رسله لیکن خدای پاک مسلط کوي خپل رسولان على من يشاء پر چا خوښ شي الله رب العزت په دغه جنگ کې تی جنگ هم نه کړی توري هم نه چلولې کې نه زیب هم نه چلولې کې ویني هم نه توي کړی نو دا د الله رب العزت طرفه خپل رسولان ته خپل رسولان پر خلق باندې مسلط کوي نو ځکه تی په دې کې نه آسان پر आवाज زغلول په جنگ په صورت کې او نو شان بلکې خدای پاک به جنگ او ته درکړه بجنگ الله وتي تدركلا وما افاء الله واغش راغرزي الله پاک على رسوله پر رسول باندې منهم لتيزخا فما اوجفتم عليه فسرغ باندې توي ندرا زغلولي من خيل آسان ولا ركاب او نوشان ولكن الله ولكن الله پاک يسلط مسلط بيا رسله خبر رسولان على من يشاء شابان شفتسي والله على كل شيء قدير او الله پر هر څه باندې قادر دی کوم څوک چې غلط اعمال کوي غلط کارونه کوي او الله رب العزت دغه تر سزا ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين